صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سورة الفاتحة داغی تفسیر شروع. اول داور توحید ذکر کړه الحمدللہ رب العالمین. ټول صفات د الوهیت خاص یو الله لره دی رب العالمین، چې پالون کې د هغه د ټولو مخلوقاتو. نو الحمدللہ دعوت توحید. بیا په دې باندې درې دلایل ذکر کړي. اولنې دلیل رب العالمین، د کائنات او د دې تمام مخلوقاتو پالون کې بے د الله رب العزت نه بل نشتا. نو د صفات د الوهیت حقدار او مستحق ذاتم بے د الله نه بل نشتا. الحمدللہ دلیل په داوا. دویمه خبره الرحمن الرحیم، عام او خاص مهربانا د لویو وړو رحمتونو مالک بید الله سبحانه و تعالی نه بغیر بل نشتا. نو الحمدللہ د صفات د الوهیت مستحق ذاتم بید الله تعالی نه بل نشتا. دغه سي مالک یوم الدین، د قیامت د ورځې اختیارمندوم بید الله تعالی نه بل څوک نشتا. نو الحمدللہ د صفات د الوهیت حقدارم بید الله تعالی نه بل څوک نشتا. دا دعوه باندې دلایل ذکر شو، او کله چې په دعوه دلایل ذکر شي بعد داغې نه بیا ثمره د دلایلو ذکر کوي، نتیجه د دلایلو ذکر کوي. دا برستم راشي اعبدوا ربکم دعوه بش. نو الذي خلقکم وغیرہ پنځه دلایل به ذکر کړي. نو بیا په نتیجه تفریق کوي فلا تجعلوا لله اندادا. نو دلته ماغه ترتیب ده چې کله دا خبره ومنل شوه چې د صفاتو د الوهیت مستحق او لائق ذات صرف الله ده، نو د الوهیت د صفاتونه یو صفت د عبادت. بیا خو عبادت مونږ بل چاله نه کو. ایاک نعبدو، اے الله مونږ خاص تا عبادت کو د بل چانا. نخصک بالعبادت ولا نعبد غیرک. ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اور بیا عباداتو کې د ټول نه لوی عبادت دے رامدد شوائل. نو و ایاک نستعین، الله مونږ به د یو درنا د یو مړی او د یو ژوندي او د یو پیر او د یو قبر او د یو ولی او د یو نبی نه غواړو. و ایاک نستعین، الله مونږ به خاص تانه امداد غواړو په هر حالت کې د بل چانه نه. تخصیص دیته وي چې د بل نه نفي کی. یو یی صورت د ایجاب موجبه کلیه تمام عبادتونه بتاله کو. یو د داغي صورت سالبه سلبی صورت، اور د عبادت هیڅ یو جز بستانه بغیر د بل چا د پاره نه کو. سالبه کلیه امداد به الله مونږ صرف او صرف خاص تانه غواړو په هر حالت کې. ایجابی صورت. سلبی صورت ستانه بغیر به مونږ د بل هیڅ چانه امداد نه غواړو. حصر کې د دو صورت وي، ایجاب او سلب دواړه، اثبات او نفي دواړه چپانه سي. نو بیا د هغې نه بعد چې کله ته خالص د رب العالمین نه امداد غواړې او د هغه عبادت کې، دا د اصل عقیده د الله د توحید ښه. نو اوس په دې اصل عقیده باندې د الله نه د استقامت سوال وکړه. اهدنا الصراط المستقیم. دا تعلیم دی د دعا. اهدنا، الله کلک کې مونږ په لاره نیغه باندې. او ګوره په سورت فاتحه کې تاته طریقه د دعا ښیي. اسم چې خلک چاله لړ شي که نه،
نو تو یرا ته خو ډېر ښه سړی یې حاجي صاحب ومې خبرېږم دې کلي کې د خیر ښېګړې هم ډېرې دي او ماشاء الله الله دله مال دولت هم درکړی دی خبرېږم جومات مدرسې هم جوړی بس زه یو طالب علم یم ما ته کتابونه واده نو ته ورته تمهید وتړی دا ولې اول صفاتو کې چې ستا سخاوت ډېر مشهور دی چې راته وي دته خلک خاتم تایي وي نو تمهید ورته وتړي بیا هغه وایي هو دا پنجهزارې واله ځان ته کتابونه واله بس ته بیا غلی غلی کېږي او د بل طالب نه ځان پټی چې دا حاجي صاحب بل چاته معلوم نه شي هسې نه بل طالب هم ځان له کتابونه والي طالبان خو ماشاءالله سخي که نه چې مالدار سړي وویني بیا یې بل طالب ته نه ښیي بیا هسې نه زمونږ خزانه بنده شي پوه شې که نه نو که طالب ته هسې تپوس وکړي هلکه ما ته خو چا وایي چې دغه حاجي صاحب کتابونه مخلي دی وایي قسم دی که په چینۍ ته هم روپۍ جدا کړي هسې چا ګپ لګولی دی سړي خیال دې کړی دی نو ولې اول دی ولا صفت وکړو دا د رب العالمین نه ته سوال کې د الله نه دعا کې نو اول وی الحمدلله الله صفات خو ټول تعالی دي الله د تمام عالم رب دی الرحمن الرحیم الله رحم خو ستا وایا د خلکو بس رحم الله مالک یوم الدین ته په هغه ورځ مالک چې بادشاهان به هم سرونه کته کړي الله زه خو خاص ستا بنده یم الله امداد هم زه ستا نه غواړم بل در می نشته دا طریقه ده صفاتو که دا الله بڑائی بیان کده بیا ورته وایي اهدنا الله یو زاری می راوړی ده یو منت می راوړی دی الله هغه راله پوره کړي اهدنا الصراط المستقیم او تا ته ښیي چې په دعاګانو کې د رب العالمین نه ټولو نه لویه دعا چې ده نو هغه سوال دی د هدایت استقامت دی د هدایت که چرته کې د هدایت نه لوی او مرکزی او کمالی شی بلوي روزانه به مانځه کې مونږ هغه غوښتو خو استقامت په هدایت باندې استقامت په توحید باندې دا د تمام دعاګانو کې او په تمام امورو کې اهم او لازمی چیز دی دې د وجې نه مونږ د الله سبحانه وتعالی نه چې سوال روزانه په دعا کې کوو او دعا د الله نه کوو په مانځه کې نو هغه څه کوو اهدنا الصراط المستقیم چې اے الله دا مخکې مې کومه عقیده د ستا د یووالي ومنله الله په دې عقیده د توحید مې کلک او مستقیم پاتې کړي نو پته لګي چې الله د توحید مسله درکړه او درته یاد کړه دا ډېر لوی نعمت دی دا ډېر خدا لوی نعمت به څنګه زده کیږي چې درس شروع شي چې ته خو بېغمه ودی هلکه د الله بندګانو سبق ته ځان رارسوئ آینده چې کم طالبان اودی او درس قرآن شروع شو نو هغه به بیا په درس کې ولاړي ښه تر په برت راسو هلکه سبق ته په ټیم حاضرېږي د سست طالب علم دا عمل دی چې دی به ناراض کېږي بس وان منکم لمن لا یبطئن الله وی بعضې تاسو کې دي هسې بته بته کېږي تاسو هغه بته بته کې په ټیم د درس قرآن چې څنګه شروع کېږي چې 15 منټ مخکې تاسو د تکرار ماحول جوړ کړي زه روزانه زوړ سبق تاسو نه اورم روزانه غلطېږي خلاصې نه دي یادې نو ګیسه خو په وخت سم یاد که نه نو دا عرض دا دی چې د هدایت سوال د الله نه کوي او د استقامت په توحید سوال د الله نه کوي صراط الذین دا اوسو د صراط مستقیم مصداقات ته تخیخه ایجابنم و سلبنم صراط الذین لار د هغه کسانو انعمت علیهم چې تا نعمت کړی دی په هغوی باندې غیر المغضوب علیهم ندی هغه کسان چې غضب کړی شوی دی علیهم په هغوی باندې ولضالین او ندي بېلارې صراط الذین انعمت علیهم ګوره
هر سړی ځان ته په نیغه لار وایي که نه وایي دیوبندی دی هغه وایي زه په نیغه لار یم بریلی دی هغه وایي زه په نیغه لار یم پنجپیری رور دی هغه هم وایي زه په نیغه لار یم سلفي ځوان دی اهل حدیث دی هغه هم وایي زه په نیغه لار یم تبلیغی صاحب نه تپوسو کې هغه وایي زه هم په نیغه لار یم هر سړی په نیغه لار ځان ګڼي که نه ګڼي شیعن هم چې تپوسو کې هغه هم وایي زما ذکر په قرآن کې راغلی دی وان من شیعته لابراهیم وایي زه په نیغه لار یم مونږ ته به څنګه پته لګي چې په نیغه لار څوک دی او په مغضوب علیهم والضالین کې څوک شامل دی نو د هغې دپاره الله رب العالمین آسانه نښه ښولې ده انتخابي نشان سره سړی خطا کیږي نه که ستا خیال کړي دا جمهوریت والا طاغوتیان دیله چې کله اوټونه ورکړي نو ولا انتخابي نشانات ورکړي نو دی چې ته کله اوټ ځای ته ورځې نو تا ته به وایي چې هلکه ګورې چنچڼې راوبغوه هلکه ګورې اکې راوبغوه هلکه ګورې بیټ راوبغوه دا نه وایي چې ما راوبغوه ولې زه به درنه خطا شم وي د انتخابي نشان خطا کیږي نه نو ځکه ورته وایي چې هلکه زما ګوره سکورنچ دی یو لی پکې ډیبرې نښه ورکړې وه نو دا هم دغسې شرمېدلي ښه دي پوهېږې که نه چې د اسلام مد مقابل د لاډ میکالې د قانون د ترویج دپاره استعمالیږي هم دقسې شرمېدلې ښه دي نو به هر حال هر سړی وایي چې زه په نیغه لار یم انتخابي نشان د دې خلکو څه دی چې کم په نیغه لاري الله وایي صراط الذین انعمت علیهم آسان نشان دا دی په کومو خلکو چې الله انعام کړی دی اول نمبر دی انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات اور بیا نبی علیہ السلام خصوصا اور بیا اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دې سره ځان وتله ستا عمل او عقیده د الله د پیغمبر د عقیدې سره برابر ده ستا عمل او ستا عقیده او ستا کردار او ستا گفتار ستا اصول او ستا فروع ستا ناستا ولاړه ستا غم او خادي ستا ژوند او ستا معیشت او ستا معاش دا د الله د پیغمبر او د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم سره برابر دی وکنه که وینو ته په صراط مستقیم باندې او که نه نو دعوه دی دا خو بلا دلیل ده او بلا حقیقت ده پوهیږئ صراط الذین انعمت علیهم دا خاص نښه ده چې په چا الله انعامات کړي دي هغه خلکو پسې روان یو که نه انعام الله رب العالمین په کوم انداز سره کړی الله چې بچا انعام کړی دی د هغې په منځ کې الله مینه او محبت ګرځولی دي الله فرمایي فاصبحتم بنعمته اخوانا تاسو د الله په نعمت سره رونه شوي اتفاق مراغه هغه نعمت سو هغه قرآن نو په قرآن چې څوک رونه شوي دي د هغې په لار روان او که نه روان هغه لار دا د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم شیعه خو دی په اول نمبر کې بار شو ځکه شیعهګان مکمل د اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم بے ادبی او گستاخی کوي د ابوبکر صدیق گستاخی کوي د عمر رضی الله تعالی عنہ گستاخی کوي او د هغه گستاخی دپاره نوم د علی رضی الله تعالی عنہ استعمالي زوام چې د منکرین حدیث و مشابهت د شیعهګانو سره د ټولو نه زیات دی دی خو وی ټول امت شیعهګانو بس روان دی او د شیعو نه متاثره دی خو تاسو په پوه نه زوم اول نمبر منکرین حدیث شیعهګان دي طریقې کار د دواړو یو دی شیعهګان د عمر او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ گستاخی کوي نوم د علی رضی الله تعالی عنہ استعمالی صفاتونه د علی کوي او د علی په صفاتونو باندې د ابوبکر صدیق او د سیدنا عمر رضی الله تعالی عنہ بے عزتی کوي دکه سے منکرین حدیث دی نوم د قرآن اخلی او بے عزتی د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د حدیث کوي
په محبت او نفرت کې تشبیه چور کې نو منکرین حدیث مکمل د شیعاګانو پیداوار دي او دا د خمینی اولاد دی او پرویز غلام احمد قادیانی دا ټول د دغه زنجیر کړی دي تمنا عمادی عبدالله چکړالوی حبیب الرحمن صدیقی دا ټول کاندهلوی دا ټول هغه خلق دی چې دا نوم د قران اخلي خو په قران ماین نه دي د قران د نوم په اغستو سره د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم د هغه احادیث بی عزتی او بی خکندی کی کوم احادیث او کوم تشریح ته چې د الله کتاب او محتاج دی د محمد مصطفی سنت احادیث دواړو ته دا قرآن محتاج دی چې قرآن لري کې د اقیم الصلاة تشریح بسنګ کې د کتب علیکم الصیام تشریح بسنګ کې روزه بسنګ نیسه حج بسنګ کې دا ټولي طریقې قرآن خودلی دي قرآن مون ذکر کړی دی مون سنت او حدیث دواړو ته محتاج دی منز خو سنت ته پدې محتاج دی چې منز بکې څنګه قیام څنګه قرات څنګه رکوع څنګه سجده څنګه طریقه سنت شو اور حدیث ته پدې محتاج دی چې د منز کې به ویسو دا ویل خو حدیث سره تعلق ساتي دا خو سنت سره تعلق نه ساتي نو قرآن او بیا منز دا سنت او حدیث دواړو ته محتاج دی دیو جنا منکرین حدیث مکمل د دین اسلام دشمنان دی او د اسلام خلاف یو عظیمه فتنه ده د صراط الذین انعمت علیهم لار د هغه خلکو چې هغې باندې تا انعام کړی دی دا انعمت علیهم او الذین انعمت علیهم دام رد په منکرین حدیث او پرویزیانو باندې او دا رد د جاوید غامیدی او د سر سید احمد خان په اولاد باندې دا یې نه دی ویلي چې اهدنا صراط القرآن الله مونږ ته د قرآن لاره وښایه ناجینا د قرآن لاره خو څه خلکو بیان کړې ده د قرآن پروګرام خو سر رجالو پیش کړی دی که رجال شخصیات انبیاء صحابه معیار حق او واجب الاتباع نشي نو د الذین انعمت علیهم مصداق راته توخه آیا د الذین انعمت علیهم مصداق قرآن دی د دین مصداق دی اصحاب محمد صلی الله علیه وسلم او انبیاء بیاوی غیر المغضوب علیهم نو دای د صراط مستقیم د پاره تا ته یو میزان لګاو چې وګوره که د الله او د الله د پیغمبر او د اصحاب محمد په لار روا دی بالکل په حق ورنه په باطل ځان اوتله غیر المغضوب علیهم ولا الضالین دې ته صفت موضحه وی نور وضاحت کوي د انعمت علیهم د پاره جب منعم علیهم او مغضوب علیهم او ضالین دا درې ډلې دي دا د دریو ډلو ذکر دی خبر فاتحه کې اول ډله سره منعم علیهم دویمه ډله سره مغضوب علیهم دریمه ډله ضالین د دې یوې مونږ د الله نه سوال کوو چې الله ته مونږ په منعم علیهم کې شمار کړي د ضالین او د مغضوب علیهم نه پناه غواړو چې الله د دې سرنډرو نه بچ کړي او دا دلیل دی چې غیری وسره وي نو دا منعم علیهم د مغضوب علیهم او د ضالین نه مکمل جدا او ځان لا خلق دی المغضوب علیهم نه مراد یهودیان دي لکه حدیث کې چې راغلی دی پیغمبر علیه السلام فرمایي خو هغه څوک ته د عموم په وجه مراد دی چې چا کې د غضب اسباب موجود دي او د ضالین نه مراد نصارا دي لکه د دې ذکر هم په حدیث کې راغلی دی او سره د دې امام قرطبي رحمت الله علیه ته بیا فرق ضاله مبتدئین مراد اغستی دا دلیل دی چې قرآن کې به عمومیات لذي او مخکې تا ته ووایي چې ما د سنه ما ته کومه لار وښیې
الذين انعمت عليهم، الله ما ته د منعم عليهم لار اوخه، ما د ضالین اور ما د مغضوب علیهم نه بچ کی. نو دا دلیل دی چې انبیاء علیه السلام د اسباب د غضب او د اسباب د گمراهی نه مکمل معصوم او بچ دی. نو دا دلیل دی په عصمت د انبیاء علیهم الصلاة والتسلیمات، اور دا دلیل دی چې صحابه کرام هم اغا محفوظ دی د ضلالت د گمراهی او د غضب نه. اصحاب د محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم مکمل بچ دی او محفوظ دی. آمین. الله دا دعا زمون قبول کی. دا آخر کې ویلی شي چې الله زمون دا دعا قبول کی. آمین اشاره ده دې خبره طرف ته چې سورۃ فاتحه دعا ده، سورۃ فاتحه دعا ده. نو دعا چې کله ده عوام زر وی استاد د مون نفس را ته دعا وکا کنه، یروي دا استادان چې به منځو کې به مصلی ساریږي نه، او ته الله دې غرکت د دعا نه پسم دعای دا منس چې دی وکړو دا دعا نه ده چې اهدنا الصراط المستقیم، الله ما ته نیغه لار وښیه، دا دعا نه ده. الله د نیکانو په لار مې روان کړي، دا دعا نه ده. الله د مغضوب علیهم نه مې وساتي، دا دعا نه ده. الله د ضالین او د گمراهو خلکو نه مې بچ کړي، دا دعا نه ده. بیا رستو ربنا آتنا فی الدنیا حسنه، الله دنیا کې حسنه راکې، وفي الآخرة حسنه، الله آخرت کم کامیابی راکی، وقنا عذاب النار، الله دا عذاب قبر نه د اور نه مو ساتي. دا دعا نه ده، دا خو دعا ده. دک چې کم دنو اللهم اغفر لحینا و میتنا و شاهدنا و الله زمون مړي ژوند دی وبخ، الله حاضر او غائب ټول وبخ. ابيان د جنازې نه پس کل کلا आवाज کې دعا وته کې یو اشاعتن आवाज کوي، اشاعتن وجه د आवाज کو خبره ختم. بیا خو په پنچر ټیر گاڑی چلے. نو دا سب مصیبت داخله کان خطی دی. لکه د منځ نه بعد د دعا سه مقام د پته د تشتا د پیغمبر علی السلام منځ ګوره کنه، الکه هغه چې به منځ کو نو فورا به پیغمبر علی السلام فرمایل الله اکبر، حدیث د بخاری. ٹھیک شو، الله اکبر دومره تیز आवाज کی وای چې شاته مقتدیان ووري خیر دی. بیا به فرمایل استغفر الله استغفر الله استغفر الله، دام د سره. بیا به فرمایل اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام حينا ربنا في السلام وادخلنا دارك سلام. دا خبره بکیم نشته، دام خلکو د ځانه جوړ کړی دي. نه چې دا به وکړو اذکار به وکړو راتاو بشو. حدیث د مسلم شریف کې راځي وی اذا صلى صلاة مكتوبة اقبل علينا بوجهه، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام چې وکړه فرض منځ کو اقبل علینا بوجه، نو مقتدیانو طرف ته مخ کو، مخ به راواړه. بیا پیغمبر علیہ السلام مسنون اذکار کړي ته مو کا سورۃ الفاتحه وایا، آیت الکرسی دا فرض بد بعد ہوا 33 بار سبحان اللہ، 33 بار الحمدللہ، 34 بار اللہ اکبر دا ہوا. رب اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک ہوا. نور مسنون دعاګانې ووایه، اذکار وکړه، بیا خپل فرض بیا خپل سنن نفل وغیره کوه. خدا به چرته ونه ښیي چې پیغمبر علیه السلام د فرضو نه بعد مخ راته وکړی دی او لاس یې اوچت کړي دی او په جمع دعا کړې ده، نر شه ویښایه ده. اذکار دې منم، فرض مون نه بعد دې مخ راته اغلم منم، خو لاس اوچتول او په جمع دعا کول ثابتول ستا کار دی، کول زما کار دی، ویښایه ده. ادک مثال په جنازې نه بعد دعا چا راوسته ده. نو ځنې خداو بدعتیان کاکړ چې کومو هغوی بروره د فرض خو پرېږده، سنت به هم ورته په دکه مصله وکړل او د دې سنتو نه بعد به ایثارونو په جمع به 3 ځله دعاګانې کولې او هغه په شرم شرمېدلو به کولې چې دا برت به تاول وي. موږ د دیوبند فاضل یو، موږ د څه نه فارغ یو؟ د دیوبند په نوم دلته صرف الواګانې خوړلی شوي دي د عالمانو. د دیوبند په نوم دلته صرف مټیایه تقسیم شوي دي، خلکو شومې والی دي، سټونه یې کړي دي، تیار خوراکونه خلکو. د دیوبند په نوم باندې چې چا خوله توی کړې ده، چا وینه توی کړې ده، د هغې څوک نوم هم نه لري چې دا دیوبند دی.
ای د خلک معتزله وي د بس مون نه کیږي وی د دویش مدرسو فتوا ده پته لګي د دویش مدرسې د دیوبند د نظریې خلاف صرف تالی سټ دي صرف د خېټې لپاره کار کوي خېټه چرګانو قبرستاني هر څه وته ورولیا نو عرض داده چې د دعا کی طریقه د محمد رسول الله علیه السلام پکار ده کده رسول الله علیه السلام طریقه پکې نه دا ناروا ده او مناظره پدې کولې چې سنت نه بعد په جمع دعا شتا او کنيشتا پدې مناظره درې غنټې کړې دي ښا اخر کې خپل هم پرې خو دي اوس خپل پردو منل چې دا دعا خو بدعت ده التزام تر رسیدلې ده اجتماع صورت پکې سره ثابت نه ده عرض داده چې هر شي کې پیغمبر علیه السلام طریقه پکار ده واخر دعوانا الحمد